چې په کومه موقع کې راجمع شوي یو د میلاد شریف موقع ده محبوب علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی او نور ماشومانان هم پیدا کیږي عام ماشوم چې پیدا کیږي د خپلې زندګۍ آغاز په جړا سره کوي عام ماشوم چې پیدا شي هغه په چغو په جړا شي د کور خلکو ته پته ولګي چې ماشوم ژوندی پیدا شو خو چې امام الانبیاء پیدا کیږي د محبوب علیہ السلام هر یو صفت څه شی دی علامہ جلال الدین سیوطی صاحب خصائص کبرا پہلے جلد کې او 47 صفحه باندې لیکي وای چې په عربو کې بچا کر لور پیدا شوا عربو بیا پیغورونه ورکول چې د پلانی لور شوی دا خو چې د مدینه منوره سردار په کم کال پیدا کیږي جلال الدین سیوطی سے فرمائی وی رب ذوالجلال پر روی زمین باندې پټول دنیا باندې رب ذوالجلال هر چا کرا لکان پیدا ک زکه د محبوب علیہ السلام هر یو صفت څه شه دی مثل او به مثال دی مدینه منوره سردار زمونږ استاد غمخوار نبی چې پیدا کیږي عام ماشوم پیدا کیږي پچغو جاړي امام الانبیاء چې پیدا کیږي آمینه بیبي فرمای وی خپل پاک تندې د ولادت په وخت کې خپل پاک رب ته په پاک سرزمین باندې کې خودو او د محبوب علیہ السلام د پیدایش وخت کې شونډې مبارکې رپېدلې وای ما چې غوږ کې خودو چې د کونینو سردار دی وخت کې سوی وای محبوب علیہ السلام شونډې مبارکې رپېدلې ما غوږ کې خودو وای و میرے د محبوب علیہ السلام فرمای یا رب هب لی امتی یا رب هب لی امتی رب زما د امت مال راکې زما امت ته بخشش او مغفرت وته نصیب کې محبوب علیہ السلام ته په دنیا کې یادو عائشہ بی بی فرمای تور شپه بوا تور شپه بوا دا د رب ذوالجلال خصوصي فضل او کرم دی په مونږ باندې ولدي چم گاون کې دومره خلک دي سمره چې مونږ جمعات کې ناسیو نه محبوب علیہ السلام به تور شپه کې رب ته په عبادت باندې ولاړو روایتو کې راځي محبوب علیہ السلام د سینې نه بداسې د جړا आवाज راتلو لکه یو وړوکی ماشوم چې څنګه جاړي عائشہ بی بی فرمایي وای ما غوږ کې خودو چې په دې تور شپه کې رب ذوالجلال ته د کونینو سردار رحمت د کل عالم په سجده باندې پروت دی جړا د کومې خبره سپسې جاړي د رب نه څه غواړي په دې تور شپه کې وای ما چې غوږ کې خودو محبوب علیہ السلام لاس پورته کړو په تور شپه کې عائشہ بی بی فرمایي حسنینو کریمینو د پاره کونینو سردار دعا نه غواړي فاطمی بی بی د پاره نه غواړي خپل بیبیانو د پاره نه غواړي خپل صحابه د پاره نه غواړي وای په تور شپه کې د رب د عبادت نه پس با امام الانبیاء لاس پورته کړیو او د محبوب علیہ السلام امتی که په مشرق کې دی که په مغرب کې دی که په شمال کې دی که په جنوب کې دی د کونینو سردار په تور شپه کې د رب ذوالجلال زمونږ استاد د پاره د مغفرت دعاګانې غوښتې دا دومره احسانات مونږ رولی شو مونږ د احسانات رولی شو د کونینو سردار په دنیا کې ورته یادو په اسمان کې ورته یادو د معراج په شپه اول اسمان نه دویم ته د دویم نه دریم څلورم پنځم شپږم اووم ته سدرة المنتهی نه بره مقام رفرف نه بره لامکان ته د کونینو سردار زی رب سره د راز او د نیاز خبرې کوي په هغه راز او د نیاز خبرو کې څه وایي رب زما امت ته بخشش نصیب کا رب زما امت ته بخشش نصیب کا رب زما امت مال راکې او بخشش ورته نصیب کا دومره احسانات د کونینو سردار زمونږ او تاسو سره دي دا مونږ راولي شو عائشہ بی بی فرمایي وی چې کله د کونینو سردار د دنیا نه پرده کیږي وای زنکدن وخت کې د کونینو سردار شونډې مبارکې رفیږي وای ما چې وخت کې خود محبوب علیہ السلام د زنکدن په وخت کې وای رب زما امت ته بخشش نصیب کا رب زما امت ته بخشش نصیب کا پیدائش دا ورکې لامکان کې په اسمانونو کې په دنیا کې په زنکدن کې په قبر کې پولیس سرات عمل نامه وخت کې جنت ته تک کې هر وخت کې د محبوب علیہ السلام مونږ سره عظیم عظیم احسانات دا مونږ نشو رولې